أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين سورۃ بقرہ شروع ابتدا کی منگویلو عظمت د کتاب د اولنۍ ډلې 15 صفاتونه د اخیری انجام دنیوي او اخروی بیا د کافرانو مختصر تعارف او داغي اخیری انجام بیا ورپسې د منافقانو تذکره وا داغي بد خصلتونه 15 او د هغي وضاحت په مثالونو باندې بیا مسله د توحید وا اتحاد او اتفاق تا راشي دا مسله اومني څوک چې منی داغي د پاره زیره څوک چې نه منی داغي د پاره ترهیب د نه منونکو داغي بد خصلتونه درې ذکر کړو ورپسې انعامات الله وی تابانه خو زما دومره نعمتونه دي نو تو خامخا راشه دا خبره اومانه کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا سرا اولنې نعمت ذکر کاو چې د نشنه مشته کړي د دنیا د څومره سچې دي دا ستاده پاره پیدا دي ستاده فائدې د پاره دي ستاد د عبرت د پاره دي دریم خبره ذکر کوله د آدم علی السلام چې ستانی کو آدم علی السلام الله پیدا کړل او د زمکه خلیفہ کړی دی سلورم انعام داو چې هغه علم ورکړو پنځم انعام دا چې د ملائکو مسجود ګرځولو دا ګڼ نعمتونه چې کله ذکر کړو ناغین رستو د بنی اسرائیلو تذکرہ کولا چې بنی اسرائیلو تاسو کنور خلک منی نه منی نه دی منی نو تاسو خامخا ومنی تاسو باندې د الله نور زیات نعمتونه دي ناغی ته داغی د بازی نعمتونو تذکرہ د آتو نعمتونو تذکرہ کولا چې د فرعونانو نه اخلاص کړی د غر کېدو نه بچ کړی تاسو نه شرک یو کړو کفر یو کړو د سخی عبادت یو کړو هغه ته معاف کو موسی علیہ السلام له کتاب ورکړو تورات چاغستا سود پاره د یو رهنماو تاسو د پاره یو دستور او یو قانونو بل تاسو باندې فیصله کړو د قتل ناغه قتل ته هم معاف کو بیا تاسو سبازي خبرې کړو داغه د وجنا تاسو سکسان مړشیو الله بیا په دنیا کې راځوندې کړو تاسو په میدانی تیه کې وای او میدانی تیه کې تاسو باندې وریز راوستا او من او سلوای دل درکړو تاسو په میدان تیه کې وای اول تکي د ابو ضرورت شو موسی علی السلام ابو غوخته او اقستاسو د پاره نهرونه جاری کړو دا ګڼ نعمتونه تاسو باندې وو د بنی اسرائیل د بازي قباحتونه د صد مخکینو صد موجوده هغه هم ذکر کړو وس دي زینا دین مخ کې لګ بیا دعوت ایمان او عمل صالح تا چالک تیر هیر باقی روزگار راشي ایمان راوړي
نو دویم خطاب ذکر کوي په دې کې خباستونه د دې د مشرانو ذکر کوي 3 خباستونه د مشرانو او 4 د موجودو ورپسې آیت کې ذکر کوي نقض عهد لوز تاسو کړو نو ورپسې آیت کې وایي لوز مات کړو نو ورپسې آیت کې وایي دی به حیلې کولې نو ورپسې بل حیله د دې ذکر کوي د کوم چې واقعا د بقره وا قالوا دع لنا ربك يبين لنا سره داغي تذکرہ کوي بیا ورپسې بل قباحت د دې چې سړی مړکو او په نور خلکو داوی کولې د دې قباحتونه ذکر کوي ورپسې رستو افتؤمنون ببعض افتطمعون يؤمنوا لكم سره د دې د موجوده خلکو خباستونو به ذکر کوي وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ کله چې کتاب راغې تورات ولور کو سورزي تیر شوې پدې کې سستی راغله جبرئیل السلام راغې او غریب اوچت کو سورۃ اعراف کې یوصل یو او یا کې داغه تذکرہ وکړي دانګي د غرد چتولو تذکرہ سورۃ نساء کې یوصل سلور 50 کېم کوي نو غرب به اوچت کو چې واخلې خبره ومني دی په هغه وخت کې بداوي چې موږ منو بالکل منو لیکن چې کړه غرب ته لری کو نو بیا بدی واپس شو او کوم خبره چې کړو بیا ما تکړه وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ او کله چې واغستا منګستا سنا وعده مضبوط لو استا سنا واغس ورفعنا فوقكم الطور او چت کو منګه پتا سبانه کوه تور لرا خذوا ما تیناکم واخلی او چې درکړي منګ تاسو لا بقوت په طاقت واذکروا او یاد کئ ما فيه او چې پدی کې دی په درس او تدریس سره په سوچ او فکر سره لعلکم تتقون د پادی تاسو متقیان شئ بچ شئ د مخالفت نه بچ شئ د جهنم نه متقیان شئ نو دغه کوه تورو دغه غری په دی باندې اوچت کړو دلته کې وای رفعنا اوچت میکو نور پسې وای فوقکم استاسو لفاسا نو بیا سورۃ نساء کی برازی الته کې وای و اذ نتقنا الجبل کله چې موږ غر اوچت کو دانګه سورۃ اعراف کې بم راضی نو غر می پوچت کو او دی دا خیالو کو وظنوا انه واقع بهم چې دا غر په دی باندې کسګدي بل یالته کې وسردام ویلی کانه ذلتن دا غر په دی باندې دا شو لکه چترای نو غر په لپاسې نیول او دی ته واخلی خذوا ما اتیناکم بقوه نو دی په وخت کې وی بالکل منګه منو لیکن چې کړه ته غر اوچت لري کو نو دی بیا خپل خبره ته واپس لاړو خذوا ما اتیناکم بقوه واخلی اج مدر کړي تاسو لا په طاقت باندې واذکروا ما فيه او یاد وای اج پدې کې دی په درس او تدریس سره لعلکم تتقون د پاره تاسو متقیان شئ په طاقت سره څنګه واخلی طاقت مته څومره چې د دې د اغستو حق ده په هغه طریقې باندې دا واخلی په دې باندې عمل وکړي واذکروا ما فيه یاد ویا چې پدې کې دی په درس تدریس تدبر سوچ او فکر سره لعلکم تتقون ثم تولیتم من بعد ذلك بیا شاګرتا سو رستو دینا فلولا فضل الله علیکم ورحمته کچرنه فضل الله تعالی په تاسو باندې پر علی ګلو د کتاب او د سنت ورحمته او رحمت د الله نه په معاف کولو د ګناهونو لکنتم الخاسرین خامخشی وی تاسو تاوانیانو نه تاوانیان بوئی هلاک شي بوئی ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت وسددي اغا دحيله خبر ذکر کئ ولقد علمتم الذين اعتدوا یقینا تاسو پته دا خلکو بارکه چې زیاته کړو په هلو سراستا سنا
فی السبت د خالد ورځې په باره کې فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين نو موږ دیتا شی تاسو شادوغان ذلیلا شادوغان ته جوړ کړو فجعلناها وغزول موږ دی لرا نکال لما بین یدیها عبرت داخل کو د پاره چې په دغه وخت کې وو وما خلفها چې رستو دین او موعظه للمتقین او واعظ او نصيحت د پاره د متقینانو دا خبره رستو راضی سورته اعراف کې راضی یوصل درش پیتم کې د دې خبره دا سیوا کله چې د هفته ورځ دی خوخه کړه چې موږ به عبادت کوو پدې کې نو د عبادت د پاره دې ته ویل شو چې تاسو دا ورځ بدلوي نو بیا پاره کې بل کار نه کوئ خالص د الله عبادت بکوي بل کار بنه کوي دانګه په دې معنی د مخوخ کار په باندې منع کو الدغه سورۃ اعراف کې وی واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر د دریاب په خوا کې دیو اردنو اله مقام په دې زمانه کې وته عقبه داودی وی باغی کې داخله کو دریاب ته نږدې از یادون فی السبت کله چې دی ورته ردل تجاوز کا او د حد نه د هفته د ورځې په باره کې استاتم حیتانهم یوم سبتهم شرع کله چې راتله ودی ته مهید دی د هفته پرز د دی باندې شرعن خکارا و یوم لا یثبتون لا تاتیهم اپ کوم ورځ نه به داخلي د دی د هفته پرز کې نو دی ته مهینه راتله کذالک نبلوهم بما كانوا يفسقون دارنګ الله وي موږ ازمی او د خلق لرا په سبب د هغه چې د خلکو کم فسق کاو ورپسې تذکرہ کوي وایز قالت امه منهم لم تعزون قوما تاسو ولې نصيحت کوي د خلکو ته الله یې تبا کوي اخر کې وشو دغه سي چې شادوغان ذلیلتی جوړ شو او سورزي وو درې ورځې او درې ورځې وروسته ټول مړ شو ختم شو خبر اخلاص شو کم چې دا نسل چلیږي د شادوغانو دا خدای مستقل د پوخان را روان دي الله پیدا وخت پیدا کړی دي دا هغه خلق نه دي چې مسخ شي دي فجعلناها نکال لما بین یدیها نو ګرځوله موږ دا واقعیا عبرت دا خلکو د پاره چې په دغه وخت کې وو وما خلفها او درستو خلکو د پاره سوچي رستو د دې اولاد وغیرہ راځي و موعظه واعظ او نصيحت د پاره د متقینانو د دې امت چې د خلکو دا کسب کړو ناغیب اغینا شادوغان جوړ شيو په هر زمانہ کې خلک لګیا دي سهیلې کوي نو باز خلک راغلو زمونږ په دې دور کې هم باز هلې خلک لګیا دي کوي او د دې مخ کې دور کې هم هلې کولې لکه حدیث کې راځي قاتل الله اليهود الله دې دا يهوديان تبا کی حرم عليهم الشحوم الله په دې باندې واز دي حرامي کړوي نو دې ځان له حلال ولې په حلو باندې واز دي ویلې کړي او هغه به ډل به استعمالول او یا هغه ډل به بیا خرڅ کړو نو پیسې به استعمالولې الله رب العزت په دې باندې دا حرام کړیو و واضح دغه رستو سورته انعام کې به دغه تذکرہ راځي نو دا حیله دا ناجایز دي بعض خلک د حیلو د پاره د یو د حیله اسقاط ته پدې کې چې حیله او توي نو حیله خو چلته وي نو دا چل دی ټګی دا دوکه دا نو دا ناروا دی په هر دور کې یو ته مخرج وای او یو ته حیله وای نو حیله ناجایز ده مخرج ده یو سړی دی ډیر زیات غریب دی هغه مړ شو اس شی نه پاتې کړي نو داغه د اعمالو منځونه دي یا روجي دي هغه په پاتې دي د هغه د پاره څه شی نه پاتې کړي پیسې وسره نشتی نو وس یو سړی لا دغه څومره د روجو حساب کتاب چې جوړیږي نو کو ټول نکیږي نو لګ ولا ورکی او هغه قبضه کی هغه بیا واپس کی نو دا دیته بیا مخرج ویل کیږي نو دا هغه ځکه چې کمزې کې د سره شي یینا پیسې نشتی بل څه نشتی چې دا هغه پیډیا پوره ورکړی شي نو که دغه سي اوشي هغه بیا واپس کی خود ځانا داغه د پاره زموږه کتابونو کې سبازي شرایط لیکل شوی دي کم چې زموږ د خلکو بکول مخکینی دور کې نو هغه خو نارواو پاره کې ډیر شی التزامونه د ځانه جوړ کړی شیو
یولس خبرې ذکر کړلي علماو چې دا په دې کې غلطي دي. یو خدا وا چې التزام بعد الجنازه وا، چې جنازه به وشوه خلک به کېناستو او دغه پیسې به راوړي لپاسه به چا باندې کله قرآن به پیم کېښو او کې بناستو نو یو بل ته وربخل او وی دا مال قلیلا په غبن فاحشه په خدای کثیره دا ما تا ته در بخل نه هغه به په دې سمره جمله کم سيزونه چې ذکر شو په دې ټولو باندې ما قبول کړل. بیا به دا غین رستو بل لبه ورکو دا غین رستو بل او دا غین رستو بل دا پیسې او دا سيزونه دا به چورلول. نو دغه شی دا خو خالص نارواو. نو التزام د جنازې نو رستو دا ناجایزو. دویم اجناس معینه سباز خاص جنسونه به راوړو. زمونږ په دې علاقه کې چا به صابون راوړو چا به پیسې راوړي. په ښکته علاقو کې ګوړه به په هر علاقه کې خپل خپل سیزونه به راوړو او هغه به چورلول. دارنګه قرآن کریم په لپاسې خودل. بیا آخر کې تقسیم د صدقې. دارنګه توکیل په هبه کې بل ناس بو نو چاپیر بناسو په حلقه کې بناسو. دارنګه د مال وړل جنازې زیتا. دارنګه دا تمیز پکې نو چې دا غنی دی او کدا فقیر دی. دارنګه دا پکې نو چې د یتیم نه اجازه تغسته شوی دی او کنه غسته شوی. یتیم شته په دې مال کې په ورثو کې کنيشتي. دارنګه دا پکې نو چې تقسیم د مړی د مال وشي. تقسیم لا شوی نه دی. نو دا کم چې مړ دی دا غریب دی او کدا فقیر غریب دی او کدا مالدار دی. نو دا هر چا د پاره به دا کسب کو. بل دا چې دا قصد حیله به کو وې دا موږ حیله کو. نو پاغي کې خو خبر دا زمونږ کتابونو چې کوم لیکلي هغه دا لیکلي چې سړی له به ورکه یجب الاحتراز عن الحزل والهیله د حیله او د مزاح نه بزان ساتي. دا خبره پکې و نه لږ دې سګي نو هغه خو دې نومي خو دې حیله دوکا. مطلب دا چې دا موږ دوکا ورکو الله لا دا شی نارواو. نو د دې علاقه کې خو ختم شو. سبازي علاقو کې برا بازي علاقو کې تر اوسه پورې هغه جهل شتي. کله چې یو سړی د منځونه به پاتې دي روزي به پاتې دي داغه پوره پیډیا ورکول پکار دي. خدا اعلی چې خبره خو وشي هغه سړی وصیت کړي دا وصیت مطابق کارو شي. وصیت نه کړي یو سړی تبرع کوي کول شي او د مال تقسیم خو پکار دي صحیح ځای کې ورکول پکار دي. نو بعض خلک راشي نو داغه د پاره د ایوب علی السلام واقعا راځي په قران کریم کې. د یوسف علی السلام واقع راځي چې خپل رور پاتې کړو داغه حواله پیش کړي چې ګوره یوسف علی السلام خپل رور پاتې کړو داغه په سامان کې هغه وګه کې خو هغه پاتې کو. نو دیتا حیله نه وي. خلق به وتوي چې حیله دا خو حیله نه ده. ولی الته کې الله ویلی یوسف علی السلام مبارک وی کذالک کیدنا لیوسف دا خبره ما یوسف علی السلام ته خودل وا نو چې الله او خدا نو خبر خلاص شو. بیا خو ته هیله نشي ویل کېده بیا خو ته حکم وای بیا خو ته دین بوي شریعت بوته وای. ایوب علی السلام په بارکه چاغه یو جارو راوغستا یا یو سانګه راوغستا او خپل بیبي په یو پیری او وهلا چې پای کې سل ډکی یا سل مشکنی پکیو سل سانګه پکې وي. نو پاغي باندې او وهلا واغه د قسم نخلاص شو. نو هغه ځکه الله رب العزت ایوب علی السلام ته وی و ما وت الله و ما وت ویلو خذ بيدک زغسا فضرب به ولا تحنس. ما وت وی چې دغه یو جارو را واخله یو سانګ را واخله او پاغي باندې د خپل بیبي اوه او حانس کې ګما. ولی خبره د الدکی د یوسف علی السلام په باره کې چې کوم راضی الدکی بیا وای ان شاء الله. او ایوب علی السلام واقعا الدکی چې کله راشي نو الدکی بیا دغه تذکرہ راضی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَكَلَّمَ مُوسَى عَلَيْهِ السلام خپل قوم ته ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره یقینا الله حکم کوي تاسو ته چې ذبح کوي یو غوا چې ته ونسی ذبح کوي خبره بخلاص شي.
قالو نو دی خلکو وی اتتخذونا هزوا آیا نسی تمنگ پوری مذاق جوڑے مذاق کے منگ سرا قال اعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام وی پنائی وارم پا اللہ سرا انا کون من الجاہلین دا دینا چی شمس دا جاہلانونا دا مذاقونا پا دین پا بارکی دا خو مذاق دا خو دا جہل کار دیں او زخص جاہل نیم نو د دین په کارونو کې چې د دین خبر راواخلی او پاغي کې ته لګیای مذاقونه کې غپونه لګي رستو براشي د منافقانو با غپونه لګول دی با تانه به لګولې لیکن بیا دی به موږ غپ لګو نو الله رب العزت د هغه رد کړي اب بالله وبآیاته کنتم تستهزئون الله پورې او د الله په آیاتونو پورې تاسو مذاق کوئ نو موسی علیہ السلام دیتا حکم کو چې تاسو غوا ذبح کړئ دا الله د طرفنا دا پیغام هغه وته ورساو هغه چوچا را شروع کړو موسی علیہ السلام دیتا غوا ذبح کړئ دای ولې وی واقع رستو یو راضی باز خلکو هغه مخکې کړل دای رستو کړل خبره داسې پکار دا چې دلته کې د سخی عبادت کړو د سخی د غوا دا د یو بل یو نسل نه نو د دې د زړونو نه دغه د سخی او د غوا مینا محبت وېستل پکارو نو الله رب العزت دې ته حکم وکړو چې دې غوا ذبح کی چې دې د زړونو دا خبر اوزي دی به کې چوچرا شروع کړو څنګه رنگ به نو خبر دغه سیوا کله چې دې غوا ذبح کړه نو په هغه شپه باندې یو سړی وجل شو او دی چاچی وجلو هغه په نور باندې داوا وکړه نو حکم راغی چې تاسو د دې غوا صحیح سره واخلې او په دې مړی باندې ووهي نامړی ورا ژوندې شي د خپل قاتلانو خي نو هغه شانتي وشوه خپل قاتلان اوخودو او بیا مړ شو لکه مخکې مونږ ویلو 15 واقعات دي نو دویم اول واقع ذکر شو چې دی او یا کسانو کوی تور باندې او دیوی چې موږ د الله په ډاګه باندې ووینو نو تندر پیراغه ټول مړ شو بیا موسی علی السلام دعا وکړه ټول راځوندي شو دویم واقع دادا چې سړی مړ کو او هغه بیا الله راځوندې کو سوخ د پاره هغه خپل قاتلان اوخدو او بیا مړ شو په دنیا کې دا کار شوی دی دلته کې د غوا سره مینا محبت دا د هغه وخت نه را روانه ده نو زمنګ د خلکو تمرا ورسېدا زمنګ مسلمانانو کې هم د غوا هغه مینا محبت هغه راغې خلکو دروغ روایتونه هم جوړ کړو د ازمکه په سوال اړه دا د زمنګ په خواب کتابونو سکول په کتابونو کې دا خبرې وي چې دا زلزلہ ولې راځي نو دا غوا د ازمکه چې دا نو دا د غوای په خکر باندې ولاړه ده کله چې د غوای خکر ستړی شي د بل خکر ته اړي نو پاره کې د ازمکه او خوځي زلزلہ راشي نو دا زمنګ د وړو او د خلکو په ذهنونو کې دا خبره اچوله چې غوا هم سکار کوي د غوایم سه حیثیت شتي نو ټیک دا حیثیت به یي په دنیا کې د ازمکه اړول وغیرہ دا د غوایی کارو مخ کې اوس کو ټیکټر راوته نو دا ډېر کارونه به د غوایی باندې خلکو کول یو به کولا او غوبل به پکاو دغه نور بازي کارونه پکول نو د خلکو په ذهنونو کې هغه شی واچو نو هغه اندوانو کې شی مستقل پاتې شو او زمونږ مسلمانانو د بعضی خلکو په ذهنونو کې هم هغه تر اوسه پورې بعضی خبرې د اندوانو اغشته قالوا دولنا ربک یبین لنا ما هي او وی دی او وړ زمونږ د پاره د خپل رب نه چې بیان کې مونږ ته چې دا غوا څنګه ده قال انه یقول موسی علیہ السلام وی یقینا الله وی انها بقره چې دا غوا ده لا فارزون چې نه بوډۍ ده دا سه بوډۍ چې اولاد نه کیږي ولا بکر او نه ځوانه ده دسه ځوانه چې هغه نوی ځوانه هغه سیم نه ده چې لا اولاد شوی نه ولا بکر اوانم بین ذلک میانه حل ده په منځ ده کې د دې په منځ کې ده د پوخ عمر او د ځواني په منځ کې ده یعنی پوخ عمر کې ده ففعلوا ما تؤمرون او کیا چې تاسو ته حکم کې دیشي حدیث کې راتلو لو ذبحوا اي بقره شاءوا لكفتهم
کدی یو غوا رانیولې وې هر قسم چې وې حلاله کړې وې بس خبره بخلاص شي وا د دې لپاره به خبره جایز شي وا دی به د حکم نه خلاص شي لیکن دی ځان باندې دا خبره سخت کړه نو الله په سخت کړه دی چو چنا شروع کړو نو الله په ورپسې یو شرط په پسې لگاو دی به څنګه رنگ به الله به دغه سي رنگ به دی باندې سخت کړه قالو دولنا ربک یبین لنا ما لونها نو دی بیا وی او واړه زموږ د پاره د خپل رب نه چې بیان کې مونږ ته چې دی غوا رنگ څنګه ده قال انه یقول موسی علیہ السلام تو یقینا الله وی انها بقره چې دا یو غوا ده صفراء فاقع لونها تک زیړ دی رنگ ده تسر الناظرین خوشالی لیدون کولرا تعجب کې اچي کتون کولرا سړی جو ته ګوري نو سم خپل غوا ده نو سړی په مینیږي سړی وی د سړی و سره هغه د زړه هغه تعلق پیدا کیږي پستر ګو باندې ډېر خلګي فاقع لونها تک زیړ دی رنگ ده عربی کې د هر یو شی د پاره یو جدا جدا صفتی لکه زیړ دی موږ خو یو شی ته وایو یو شی کې زیاتوالی نو موږ تک سپین تک تور تک زیړ تک سور لیکن عربی کې د هر یو شی د پاره جدا جدا ټکه استعمالیږي صفرا د پاره استعمالیږي فاقع د تور سره استعمالیږي چې دغه کې تاکید راولي ناغه کې استعمالیږي غرابیب و سود وي او سر کې استعمالیږي احمر القانی نو قانی لفظ استعمالیږي دغه سه د هر یو رنگ د پاره جدا جدا صفت ذکر کول کی قالوا دولنا ربک یبین لنا ما هي دیوه او غواړه زموږ د پاره چې بیان کی او د خپل رب نه او غواړه چې بیان کی مونږ ته چې دا غوا څنګه دا نور صفاتونه مونږ ته ذکر کی ولی ان البقره تشابه علینا یقینا دا یو غوا دا چې ګډ وډ شي د په مونږ باندې و ان شاء الله لمهتدون یقینا ک الله غواړي نو مونږ به لار بیا مو هدایت به بیا مو زیت ورسو قال انه یقول موسی علیہ السلام ته یقینا الله و انها بقره چې دا یو غوا دا لا زلون چې نه غاړوتی دا غاړوتی نه دا کارنده نه دا جوتی نه دا توسیر الارض اړی پټي ولا تسقل الحس او نه وبکی پټي مسلمتون روغ د لاشیت فيها نشته داغ پدې کې قالوا الان جئت بالحق دیوه وسراوله تا پورا خبره فذبحوها ذبح کړه غوا رست د دومره بیانونو نه وما کادو يفعلون نو دي چې دا کاری کړه مخکې د بیان نه نو مخکې دلته لا زلولن وسخو د غوایانو قصې ختم شوه مخکې به غوایی چې نه هغه جوتی کاو نو داغه د پاره د خلکو جدا طریقې کارو کله به جغبه پکې خو اسی به وګرځاو د دې لپاره چې دا سټه مضبوط شي نو بیا به کیلو کو چې لګ اسی به وسره کړ یو وګرځولا اوس د یوه قصل تقریبا ختمېدون کیدا په غرونو کې بازیونو کې چالت کې ټیکټر یې نشیدل نو ته وړو کې شونه راوتلی ناغه باندې کوي خبر خلاص شو نو زلول خبره زموږ عام کوم چې کشران خلک دی هغه جوتی او غاړوتی وغیرہ دا نه پیژني نو دومره خبرې چې کله وشوي نو هغه غوای ذبح کړه غوای حالت کې اوموندا د یو سړی وا هغه وړکه پاتې شو او د هغه غوا وا هغه وی چې دا به زه ال در کوم چې دا مالا د مال ډکه کوي د دې دا سرمن مال د مال ډکه کوي نو ال به در کوم دی خالد کی مجبور نو هغه شانتی وشوا الله په د هغه یتیم هغه کار وکاو او دلته کې د دې دا خبره حل شو و اذ قتلتم نفسا فداراتم فيها دلته کې د دې د مشرانو خباست یو داو چې سړی مړکو او بیا په ځان ته بری کو په نور پکې راکېستو الله رب العزت دغه کوم واقعه چې وشوا نو بعض علماء لیکلي مفسرین لیکلي چې دغه څنګه چې خبر اخلاص وشوا وا ذبح شوا نو دلته کې د خبر راغی چې سړی وجل شوی دی نو د دینه سشه واخلی د غوانا او پاغي باندې وهي او بعض وی چې نه د دې سره د سراړو تعلق نشتی دلته کې فداراتم فيها ولا فقل نضربوه ببعضها ببعض النفس
دا ها ضمیر راجع دی نفس ته نو دا یوه حصه راواخلی په بل به ووهئ نو الله به راژوندی کی الله قادر دی نو الله راژوندی کو هغه سړی او هغه خپل قاتل اخودو او بیا مړ شو دا خبره وا د مال د وجنه او د خزي د وجنه اولنې فتنه په بنی اسرائیل کې شروع شي وا حدیث کې راتلو اول فتنه بنی اسرائیل كانت فی النساء اولنې فتنه چې په بنی اسرائیل کې شروع شي وا نو دا د زنانو د وجنه شروع شي وا نو خلق وجل کوي نو یا په خزه باندې وجل کوي او یا په مال باندې وجل کوي دغه سړیو کم چې دی وجلو وینم داغه عاملو وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا کله چې مړ تاسو قتل کوئی تاسو یو سړی فداراتم فیها نو جګړه جوړه تاسو پاره کې والله مخرج ما کنتم تکتمون او لا راوستون کې دا څه چې تاسو پټاو فقل نضربوه ببعضها نو ومنګه او هي دې مړی لرا ببعضها په بعضی صد دې په بعضی صد دې نو دا ضمیر سوګوي نفس تراجه دې سوګوي غوا تراجه دې کذالک یحیی الله الموت دارنګ ژوند کې الله مړی آئنده د پاره قیامت کې مړی چې الله ژوند کوي نو په دې طریقې به را ژوند کوي کنه الله قادر دی ژوند کولای شي کذالک یحیی الله الموت دارنګ ژوند کوي به الله مړ ولرا و یریکم آیات یو خیتاستا نخید قدرت پر لعلکم تعقلون د پای تاسو د عقل نه کار واخلي سوچ او فکر وکئ ثم قست قلوبکم بیا سخ شوزون استاسو من بعد ذالک رستو دینا فهی کل حجارتین دا شو پشان د غټه او اشد قسوه بلکې زیات په سخواله کې د غټی نه زیات سخ شو ولې د غټو خو بازي صفاتونه دي هغه صفاتونه ورپسې ذکر کړي بازي غټي داسي دي بازي داسي دي بازي داسي دي نو د دوی د اغزونه داسي دي چې هغه دغه نه سخ شو لکه بل ځکه الله وی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله کدا قرآن میں په غربه نازل کړه وې نو دا غرب هم کته شی وې زړه غربه زره زره شی وې لیکن انسان باندې نازل شه ده انسان تراغل انساني وي او دمه احساسرو نشو او اشد قسوه بلکې زیات په سخواله کې د غټینا وان من الحجاره یقینا بعض د غټونه لما يتفجر منه الانهار خامخ هغه دي جاری کیږي دا غي نه چینه نهرونه دي جاری کیږي لکه دغه غټوا موسی علیہ السلام ته ویل شو چې دا غټه په امسا دی وها امسا باندې غټه وهاله او دا غینه دولس چینه جاری شوه وان منها یقینا بعض د غټونه لما يشقق خامخ هغه دي چې چوي فيخرج منه الماء نراوزي دا غینه وبو نو اوچوي او لګي وبو تی راوزي وان منها لما يهبط من خشيه الله او یقینا بعض د غټونه خامخ هغه دي چې رارغړي د یری د الله نه بعض وخت کې سره رواني ناسب کړلاره جوړ شي او د غرنه غټي راور غړي د بر زین راور غړي بازي غټي دا ولې دا د یری د الله نه نو د غټو کې خدا سي صفاتونه دي بازي د خلکو سره چې تشبيه ورکي نو بازي غټي داسي دي چې یعنی بازي خلق انسانان داسي دي چې خلکو ته د نهرونو په شانته د ولو په شانته فائدې ملاوي شي بازي خلق داسي دي چې هغه نه خلکو ته فائدې ملاويږي لگا یخرج منه الماء لګډي وبتی راوځي لگا فائدہ خلکو لور کی او بازي غټي داسي دي چې بل چاله خو فائدہ نشي ورکوله لیکن په خپل باندې د الله په دین باندې عمل کوي ځان برابر ساتي قران او سنت باندې عمل کوي وما الله بغافل عما تعملون نه دی الله به خبر ده اسنه چې تاسو کوي افتت معنا ايمنوا لكم وای چا چې فکر وکړو په دې آیت کې نو دا زمنګ په دې امت کې زیات موجود دي وای تاسو د دین نه تم ساتي تاسو دله دعوت ورکوي په دې نیت باندې چې دی به ایمان راوړي نه ایمان دی نه راوړي ولې په دې کې دا خباستونه دي افتت معنا یؤمنو لكم آیات تم ساتي تاسو د دینه چې دی به ایمان راوړي تاسو په خبره باندې تاسو په بیان باندې وقد كان فريق منهم او یقینا وا یوډل د دینه يسمعون کلام الله چې اورید کلام د الله ثم يحرفونه بیا به تحریف کو پاږي کې تعویلونه به کول تحریفونه به کول بدلول به حرفونه داغه من بعد ما قالوه رستداغنه چې پوښو دی پاږي باندې هم یعلمون او دی پویدل چې دا مونږ ګناه کو تحریف کو نو دور داسیو چې دیبا
دغه تحریفونه به کول د یو حرف په ځای باندې بل حرف راوستو ورستو یو تحریف لفظي دی یو تحریف معنوي دی نو تحریف معنوي کې زمنګ داخله بیا زیات لګیا دي هغه د قران کریم آیاتونه دي په خپل بدعات او رواجونو رسومات باندې حمل کوي وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا بل پدې کې منافقت ته کله چې ملاقات کې دي د مؤمنانو سره نو قالوا آمنا نو دی وای مونږه ایمان نه وړې ځاخلا بعض ملا بعضین او کله چې ځان لشي بعض د دې د بعض سره قالوا نو دی وای اتحدثونهم آیا خبر ورکوي تاسو دی لره بما فتح الله علیکم هغه سبانه چې الله کولاو کړی په تاسو باندې له حاجوکم بیند ربکم نو انجام بداشي چې دی به غالب شي په تاسو باندې تاسو د رب پنځ په قیامت پورز باندې افلا تعقلون تاسو د عقل نکار نه لای دا مشرانو به کشرانو تبي کشرانو به کله کله خبرې وکړي او زمونږ په کتاب کې داسې دي په تورات کې داسې دي په انجیل کې داسې دي چې دا پیغمبر چې راغلی نو د حق دی د صحیح دی نو او دا مسله حق ده دا مسله داسې ده نو مشرانو به کشرانو ته ویل کې داسې مو وایي سبا قیامت کې به الله راونیسي نو بیا به څه کوئ نو دې ته دا وی چې تاسو دا وایي چې موږ ته پته نشته موږ نه یو خبر اخله خبره کوي نیم خبر څنګه له او دا الله سره نه چلیږي دا خبرې اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون آیا داخله پویږي نه پدې باندې چې یقینا الله پویږي په اسمان چې داخله کې پټي او چې داخله کې ښکارا کوي ومنهم اميون بعض د دین امیان دي د دې بد خصلت دا ده چې په خبره نه پویږي دی د خپل خواهش پس روان دي کتاب نه دی ویله دلیل وسره نشتی ومنهم اميون بعض د دین امیان دي لا يعلمون الكتاب چې نه پويږي په کتاب باندې الا مانیه مگر د خپل خواهش خبري کوي وانهم الا يظنون او نه دي مگر خپل ګمان پسې تلم کیدي خپل ګمان پسې دي یا خپل چې کوم مليان دي پاغي پسې دي قران پسې نه دي سنت پسې نه دي په حق پسې نه دي نه زمونږ مولوی سیب دي سی ویل وي نو د دې هغه مليان کم یو هغه يهوديان هغه نصرانيان هغه پسې روانو چې هغه د حق سره سکار نو فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم بل بد خصلت ددی تحریف لفظی فويل نو هلاکت تیزی د پارا یا ویل واد فی النار په جهنم کې یو وادی دا چاغینم ویل له للذين يكتبون الكتاب دا کسان د پارا چې لیکي کتاب په خپل لاسونو باندې ثم يقولون هذا من عند الله نو بیا وی خلقو ته چې د الله طرف نه یشترو به ثمن قليلا د پاره چې واخلي پاغي باندې قیمت لاګ فويل لهم مما كتبت ايديهم نو هلاکت دې د پاره د وجه داغنا چې لیکي لاسونه د دي وويل لهم مما يكسبون او هلاکت دې د پاره د وجه داغنا چې دې کم کسب کوي دلته دې لګیا دي نو تحریف لفظي کوي تحریف لفظي کې دی کوشش کړل چې قران کریم کې دې هم دغه سوشي لیکن قران کریم کې کیږي نه تحریف لفظي قران کې نه کیږي دغه دا خو لیکل شوی دی قران کریم نسخه شایع شوی دي او بیا د علماء دي مفسرین دي او بیا د حافظان دي قاریان دي نو دې کې الله د دې حفاظت کړل نو د دې کې تبدیلی نه کیږي په لفظي تور باندې په دې کې تبدیلی نشي کېدای لکه قران کریم کې الله د دې د حفاظت خبره کوي ان نحن نزلنا الذکر وانا له الحافظون الله وی زبه حفاظت کوم نو تروسه پوری الله حفاظت کړل او د قیامت پوری د حفاظت وکړي لیکن د لګیادي په حدیثو کې د لګیادي نو تحریف لفظیم کوي او هغه کې دې شي ولې داغي هو څه ګارانټي نشتی د قران کریم ګارانټي شته الله یې ذمہواری اغستی ده د حدیثو ذمہواری الله نه اغستی دیو جن خلکو ځانا س حدیثم جوړ کړي خبره جوړی کړلی او هغه ته حدیث ویلی یو حدیث راځي صحیح حدیث ده باغی کې بخاری شریف کې په غنو زینو کې هغه ذکر شوی ده نو باغی کې د خلکو تبدیلیان د ځان کړلی احادیث کې راځي چې ينزل فيكم عيسى ابن مريم عيسى عليه السلام برا گزيږي اخر زمانہ کې عيسى عليه السلام براشي نو کله چې عيسى عليه السلام راشي اذا جاء عيسى
نو یزعو الجزیه الفاظ دی پای کې یو خبره پکې غنی دي. یو خبره پکې دا چې یقتل الخنزیر ويكسر الصليب ويزعو الجزيه. نو د یزعو الجزيه په ځای باندې هغه په دې کې تحریف وکړو. نو یزعو الحرب کو ال دکې جیم دې نو د جیم نه نقطه لري کړه نو حایت جوړ کړه. د ځان نقطه لري کړه نو رایت جوړ کړه. او جزیه دا نو ال دکې د یانه یو نقطه لري کړه نو بایت جوړ کړه. نو یزعو الحرب کو مطلب دا چې عیسی علیہ السلام کله راشي نو خنزیر به قتل کی او صلیب به مات کی او جنگ به ختم کی. حالانکه الدکی د جنگ خبره نه ده، د یزعو الجزیه خبره ده. عیسی علیہ السلام چې کله راشي ناغه اعلان بدا کوي اما الایمان و اما السیف، یا به ایمان راوړي یا به توري. نو کله چې اغي دغه قصه وکړه حدیث خلکو ته وخودو چې یزعو الحرب ده، نو قادیانه راغې او هغه اعلان وکړو چې زه راغلم زه عیسی کله وای زه د عیسی مثلم، کله ځان ته سوی او کله سوی. ناغه وای زه راغلم د دې لپاره چې عیسی علیہ السلام چې کوم اعلان کوي چې جنگ به ختمي، ناغه اعلان زکوم. نو هغه وې په الفاظو کې داسې ہوئے چھوڑ دو اے مومنو جہاد کا خیال، اسلام میں حرام ہے قتل و قتال. قتل و قتال په اسلام کې حرام دي. نو دا اعلان هغه کو د جهاد د ختمولو چې جهاد ختم شي، کافر دغه يهوديان عیسایان هغه خپل مزه کوي، هغه مسلمانانو باندې حاوی شي، لیکن هغه خبره اونې چلے دا قادیانی باندې فتوا ولګیدا او دا کله منل کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم آخری پیغمبر دی، داغه نرستو بل پیغمبر راتلون کې نشتی. دا زمونږ د مسلمانانو کلکه مضبوط عقیده ده. بعضی نور خبرې کمزوریانی بئی، لیکن پدې کې کمزوری زمونږ د یو مسلمانوم نشتی. نو دی لګیا دي سګي لیکل کوي یكتبون الكتاب بأيديهم، کتاب بولی کی په خپل لاسونو باندې، بیا وای دا د الله طرف نه ده. ابازه زمونږ مولانم داسې قصې کوي، دا زپ زبانه بعض خلکو پسې قسم جوړی کړلی مولانو پسې. ولې مولا کې دا کسب شته کنه چې مولا کې دا کسب شته دا قصې کوي. و یو سړی ته تبر وړو ناغه مات شو ورک شو، نو سړی راغی ویجی چې دسی او سړی تبر وړی او هغه ورک شي یا مات شي نو چل وکیږي. هغه ویس نشته، خبر خلاصه ده. هغه وی خاجو بیا موږ تاسو نه تبر وړو هغه ورک شه ده. هغه نه سبا کو بس کتاب وګورم وي صبر وکړ ګوډه کتاب راواغس. نو کتاب کې څه شیخونه ځان څه شی وي هلته خو هغه امي سړیو اپس پویدنه. نو اتبر او تبرن ولس روپۍ جبران هغه خبره دی واغستا، لس روپۍ دا غنه واغستی. نو مولیانو دا کسب کړل، لیکل کوي او بیا وای دا د الله تر مې دا کتاب کې لیکل، کتاب د مزنه خبره کوي اصله پویږي نه. نو فویل لهم مما كتبت ايديهم، نو هلاکت دې د پاره د وجه دا غنه چې لیکي لاسونه د دي. وویل لهم مما يكسبون، هلاکت دې د پاره د وجه دا غنه چې دې کم کسب کوي، د دې دا کسب ناروا دی چې غلط لیکل کوي. وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده، دا دومره غټ ګناه چې دی کوي نو دې د عذاب نه یریږي نه. نو دا بل قصه پکې ده کنه. وقالو دی داسې وای لن تمسنا النار، چرې براون رسي موږ ته ور الا ایام معدوده، مگر یو څو ورځې پشمار. په دنیا کې چې موږ څومره ګناهونه کړلي د دې ټولو وختونه براجم شي، نو کاغه یو غنټه جوړيږي که 2 غنټې جوړيږي که ورځ جوړيږي که 2 ورځې جوړيږي، موږ له هغه عذاب راکی او بس موږ د جهنم نه راوځو، خبره بخلاص شي. دوی می داوي چې یا خو چې زمونږ مشرانو کم عبادت کړو هغه سلوي خورزي دسقي، نو هغه مقدار باندې موږ له عذاب راکړې شي او بیا موږ د جهنم نه راوځو. بل دا چې دا معدوده دا کنایه ده د قلت نه. نو وقالو لن تمسنا النار،
دی وی من خو جهنم ته ورته د سره روزونه او بالفرض و تقدیر کلاړ شو نو لګ وخت بيو لګي ورزي بيو او بیا براوزو قل اتخذتم عند الله عهدا وتوا نو آیا هغه سیتاسو په دې باندې د الله نه سلوز هغه ستې لیکل د سرشته س دلیل د سرشتي ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وایي چې جهنم کې به همیشه نه پاتې کیږي څوک موحد چې توحید منلای نو تاسو آیا اغسته ده اتخذتم عند الله عهدا بالتوحید التوحید سلوز یو اغسته ده تو توحید منلای ده نو چې دنه ده منلای نو ته د جنت دتلو داوی کې فلا يخلف الله وعده نو چې الله خلاف نه کوي د وعده خپل ام تقولون آیا وای تاسو الله په الله باندې مالا تعلمون چې پويږي پینا بلا ولنا من کسب سیئاتن تاسو ته جهنم ور در رسی ولې زکا خبر داسې دا من کسب سیئاتن چا چې کسب کړي د شرک د ګناي کړل ګناهونو کې غټ ګناه شرک دی نو چا چې کسب کړل د ګناه واحت بی خطیته راګر کدل را خطاګانو د خطاګانو نور خطاګانی وسرم دي شرک وسرم دي او د مړ شو په دغه عقیده باندې په دغه شرک باندې فاولائک اصحاب النار دا کسان جهنميان دي هم فيها خالدون دي وي په دې کې همیشه والذین آمنوا مقابل کې جنت ته چې وزینا بسو کی هغه کسان چې ایمان راوړل او عمل صالح کړل نو اولئک اصحاب الجنه دا کسان جنتیان دي هم فيها خالدون دي وي په دې کې همیشه مخکې مونږ ویلو عمل صالح ستوي د قران او د سنت مطابق عمل تا واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل کله چې وعده واغستا مخکې د وعده تذکرہ وا او د وعده غنو زینو کې تذکرہ راځي سورۃ النساء کې بم راځي شپږ دیرشم کې سورۃ بنی اسرائیل کې ورازي درشتم کې سورۃ لقمان کې برازي دیار لسم کې دغه لوزونه د دین اغستې شي دي لو سده واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل او کله چې لوز واغس مونږه د بنی اسرائیل نه لا تعبدون الا الله د دې خبره چې بندگی بنا کوئی ما سوا د الله نه وبالوالدین احسانا مور پلار سره به احسان کوي دعوت توحید طرف ته ور کوي با نو یو حقوق الله دي یو حقوق العباد دي نو دواړه حقونه یو ځای کوي ما لا تجعلوا حقین حق واحدا د مور پلار احسان شتي بندگی نشتی چې ته الله پرې دی او داغه بندگی کې د مور پلار بندگی کې بل دا وی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق ابل قران کریم کې دو زینو کې راځي چې وان جاهداک علی ان تشرکوا ما ليس لك به علم فلا تطعهما د مور پلار خبر و پدې سيزه کې نه مانی چې کمزې کې هغه تا د الله خلاف ترابلی نو بالوالدین احسان مور پلار سره به احسان کې خدمت به کې داغي خبره به منی خدا د الله د حکم دلاند به منی وبالوالدین احسانا وذل قربا د رشتہ دارانو سره به احسان کې ول یتاما یتیمانانو سره مسکینانو سره وقولوا للناس حسنا او وای خلقو ته نیکی خبره مطلب امر بالمعروف نهی عن المنکر بکې مور پلار دی نو خبره به وته کې د الله د حکم د پیغمبر طریقه به وته وي واقیموا الصلاة او په خپل باندې سکوي قائموي مانزل را واتو زکات ورکوي زکات ثم تولیتم بیا شاګر تاسو الا قلیلا منکم مگر لک تاسو نه وانتم مورثون او تاسو اعراض کوونکی تاسو عادت دا دی چې اعراض کوي د حق نه مخ اړوي دغه مخکینی لوزونه د خلکو مات کړیو نو ورپسې بل لوز ذکر کړي او بل خطاب دی خطاب د دې سره اتيانهم بالنواهي وتركهم بالاوامر دي ته چې کم حکم شوه دی هغه پرې خو دی او کم نه چې منع شوی دی هغه کوي الټه لګیا دي واذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم او کله چې وعده واغستمغه تاسو نه چې نبت وي ویني د یو بل پکورنۍ کې د یو بل ویني مت توي یو بل سره مخالفتونه مکوي ولا تخرجون انفسكم من دياركم او نبو باسه یو بل د کورونو خپلونه ثم اقررتم بیا اقرار کو تاسو وانتم تشهدون او تاسو گواهان یې یو طرف ته دا یو سخلکو اوس او خزرج بنو قریظه او بنو نذیر نو دې د یو بل سره لوزونه کړیو د
د دې حلیفانو نو د اوس د قریظه سره او خزرج د بنو نذیر سره نو د اوس او خزرج د یو بل مخالفو نو قریظه او بنو نذیر د یو بل مخالفو نو کله کله بدی وراغله نو چې یو ډله به د بل سره ورغله نو غبله براغله د دې به ملګرتیا وکړه نو د اوس سره به قریظه ملګرتیا کوله او د خزرج سره بنو نذیر ملګرتیا کوله ور براغله جنگونه به کېده پدې کې به مړ یو موشو پدې کې به قیدیان هم جوړ شو پکې نو دا غي تذکرہ کوي ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم نو بیا تاسو خلق وی چې وجل یو بل وتخرجون فريقا منكم من ديارهم او يسل تاسو یو ډل تاسو نه کورونو خپلونه تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان په داسې حال کې چې تاسو امداد کوئ د یو بل په مقابله کې په ګناه او په ظلم په زیاتی الته کې هغه اوس لګیا دی د خزرج باندې ظلم زیاتې کوي نو قریظه والا لګیا دي اوس سره ملګرتیا کوي خزرج والا د بنو نذیر لګیا دي د خزرج والا سره ملګرتیا کوي ګوري نه چې کم یو په حق ده کم یو په غلطه ده دې ته نه ګوري او بس ولې زما رور دی وي زما سره ملګرتیا ده ویاتکم وسارا کجر راشی تاسو ته قیدیان توفادوهم نو تاسو پیده ورکوي داغي وهو محرم علیکم اخراجهم حال دا چې حرام کړی شي دی په تاسو باندې وستل داغي دې چې کله قیدیان براغله نو به بیا لکه پیسې را جمع کړي چې دا قیدیان را آزاد کو نو پیسې به را جمع کړي چنده به وکړه پیسې به را جمع شوې نو سبه په خپل جیب کې خو دې سبه غول ور کړي نو دا یو دنده د دیوا روانه وا نو چا وته وی چې لکه دا تاسو ولي کوي وای موږ د جید قرآن د موږ د دین د تورات او د انجیل داغه حکم دی چې تاسو ته کله قیدیان دغه سي جوړ شي نو تاسو دا قیدیان را آزادوي الله وی ښا نو افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض نو تاسو بعضی کتاب منئ او بعضی نه منئ بعضی کتاب باندې ایمان راوړي او بعضی باندې نه راوړي الته کې ته ویلو چې تاسو به یو بل وجه نه یو بل سره بے ځای جنگونه نه کوي یو بل به د کورونه نه وباسي نو هغه کې خو تاسو لګیای بل یې تویلو تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان تاسو د یو بل په ناحق باندې ملګرتیا به نه کوي نو کچره وس دا بل خبره شو نه دا منی هغه نور نه منی یو منی شل نه منی افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض نو آیا تاسو ایمان راوړئ په بعضی کتاب باندې انکار کوئ د بعضی نه فما جزاء من يفعل ذلك منکم نو سبې بدلا دا هغه چا چې کوي تاسو نه دا کار یا نه به بدلا دا هغه چا چې کوي تاسو نه دا کار الا خزي فی الحیات الدنیا مگر شرمندگی په ژوند دنیوي کې و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب او د قیامت پر ورځ باندې واپس کولې کیږي بدی سخت عذاب تا وم الله بغافل عما تعملون ان الله بخبر دا اسنه چې تاسو کوي اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالاخره دا ولی کوي دا دی وجنه کوي چې د دې دنیا خوخه ده آخرت پرې خو ده اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالاخره دا کسان چې غوړه کړي د ژوند دنیوي په بدل د آخرت کې فلا يخفف عنهم العذاب نسبق بنشید دین عذاب ولا هم ينصرون او بد امداد کولې کیږي امداد به سره بیا د الله طرف نه نه عذاب د ټول خلقو د پاره کم عذاب چې مقرر شو نو دا غي نسبکیږي بنا کنه خبر راضی حدیث کې راضی اهونو بالعذاب هو ابو طالب دا ابو طالب عذاب چې د ناغه د ټولو نه آسان او سپک وي هغه با معمولی د نور په نسبت باندې نو دلته کې وی لا يخفف عنهم العذاب نو خبر ما مخ کې نو کړه کم عذاب چې د چا لپاره مقرر دی نو دا غي نه بس پکېږي نه دا غي نه بنور اسانيږي نه نو ابو طالب باندې چې کوم عذاب مقرر شوه دی نو دا غي نه به اسانيږي نه ولقد اتینا موسی الكتاب یقینا ورکړه موږ موسی علی السلام نه کتاب وقفینا من بعد بالرسل دې نه بل خطاب دی انکار د انبیاء مخکینی انبیاء دي دا غي انکار کوي دی نه منوي یو منو دا نور نه منو نو اتینا موسی الكتاب ورکړه موږ موسی علی السلام نه کتاب وقفینا من بعد بالرسل او پر لپسې راولېګل موږ پاغي باندې ګڼ رسولان دغه توراتو د موسی علی السلام دین او شریعتو پاغي باندې ګڼ پیغمبران راغله
واتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکړه موږ عیسی ابن مریم ته واضح دلایل وایدناه بروح القدس او مضبوط کړه موږ هغه لپاره په جبرئیل علیه السلام سره په روح القدس سره موږ هغه مضبوط کړو مخکینی خبره دا سیوا چې دی یو بل وجل وس په دی کې وایي چې دی یو بل وجل سکه پیغمبرانی وجل نور پسې وایي افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استكبرتم آیا کله چې راغی تاسو ته رسول په هغه مسلو باندې چې نه غوښتل تاسو زړونو استكبرتم نو تاسو تکبر کو ففريقا كذبتم نو د یوې فرقې تاسو تکذیب کړل او فریقا تقتلون او فرقه تاسو وجلا انبیاء علیهم السلام رستو یو ځای براشي ګڼ انبیاء علیهم السلام دی وجلی درسلويخ انبیاء علیهم السلام په یو ورځ دی وجلیو وقالوا قلوبنا غلف او وی دی چې زړونه زمونږه په پرده کې دي الګا راځي زمونږ دا خبر واوري وینا تاسو دی علم ته زمونږ ضرورت نشتی منګه په خپل باندې مختلف معنی کې غلف وقالوا قلوبنا غلف دی وی زړونه زمونږه په پرده کې دي تاسو دا علم زمونږ زړونه ته نه نوځي یو دا دویم دا وقالوا قلوبنا غلف زړونه زمونږه ځان له لوخي د علم نو منګ ستاسو علم ته محتاج نه یو منګ په خپل علما یو منګ کې په خپل علما شتي نو منګ ستاسو علم ته زموږ ضرورت نشتی بل لعنهم الله بكفرهم بلکې الله لعنت کړي په دې باندې په سبب د کفر د دي فقليلا ما يؤمنون نو ډېر کم د دین ایمان راوړي یا په ډېر کم سيزونو باندې ایمان راوړي لګي منی ډېر نه منی بل خطاب هغه مخکینی پیغمبرانی نه منل هغه سکه آخري پیغمبر چې کله راغې نو هغه نه منو او د دې آخري پیغمبر په باره کې دی با دعاګانې کولې چې الله دا پیغمبر راولېږي رای ولې زره راولې چې موږ وسره ملګری شو او موږ د کافرانو مقابله وکړو نو دا غي تذکرہ کوي ولما جاءهم کتاب من عند الله او کله چې راغی دیته کتاب د الله طرفنا مصدق لما معهم تصدیق کوونکې دا څه دي سره وکانو من قبل يستفتحون على الذين كفروا او ودي مخکې د دینه یستفتحون علی الذین کفروا چې امداد به طلب کاو په کسانو باندې چې کفر کړل فلما جاءهم ما عرفوا نو کله چې راغې دیته هغه چې دی پیجندو کفروا به نو انکار کو دا غنا فلعنت الله الکافرین لعنت الله دې په کافرانو باندې وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا دو درې معنی کیږي یو معنی دا دی بدا سوي اللهم انصرنا بنبیک الموعود یا الله زمونږه امدادو کې د خپل پیغمبر په را لېګلو سره چې هغه آخري پیغمبر راولېږي چې موږ وسره ملګری شو او د دې دا کافران موږ ختم کو نو کله چې راغې نو دې انکار وکړو دویم دا ده چې خبر به طلب کاو یستفتحون په معنا د یطلبون الخبر خبر به طلب کاو دا هغه کسان چې کفر کړل نو هغه ته به ویل هغه پیغمبر پیدا شوی دی کنه مکه کې پیدا کیږي نو پیدا شوی دی کنه پیدا شوی نو چې کله پیدا شي نو موږ ته به حل وای موږ ته به اطلاع را کوي نو چې کله هغه پیدا شو راغې دی او په جند چې او دا هغه پیغمبر دی نو کفرو به انکار دي وکړو درې مداوا چې خبر به ورکاو کافرانو لا مکه کافرانو ته به الکا تاسو په دې ځای کې به پیغمبر پیدا کیږي او چې کله پیدا شو نو تاسو په ایمان راوړی ازګه چې هغه حق پیغمبري نو کله چې هغه راغې نو چا چې په ایمان راوړاو خو پیراوړ او دې ته انکار وکړو د دې د پیجنګلو خبره رسو سورۃ بقره یو سل شپږ سلويخ کې مرাজি بیا رسو بیا مرাজি یعرفونه کما یعرفون ابناهم دی دا پیغمبر دا سه پیجنی لکه څنګه چې خپل ځامن پیجنی لیکن چې کلا اگر راغې نو دې انکار وکړو کفروا به انکار دې وکړو فلعنت الله الکافرین لعنت الله دې په کافرانو باندې بے سمشترو بی انفسهم
ډیر بد دی هغه څه چې خرڅ کړي دي خلکو په هغه باندې ځانونه خپل ځان خرڅ کو او دغه شی واغس کفر واغس نو دا ډیر بد کار یو کو ولې کله چې دی کفر وکړو په هغه سبانه چې دی پیجندو نو داسې شوا لکه دی خپل ځان تباہی ته وګرځا خپل ځان ورک خپل ځان خرڅ کو دا ولې کاو زیدن و عنادن کاو بے سمشترو بیان فسهم ډیر بد دی هغه چې خرڅ کړي دي خلکو په هغه باندې ځانونه خپل ای یکفروا بما انزل الله هغه دا چې داخله کې انکار کوي د هغه سنه چې الله نازل کړي بغیان د وجه د حسدنا زیدن او عنادن ای ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده د دې وجنه چې الله نازلې په خپل فضل پچا باندې چې وایي خپل بندګانو نه فباءوا بغضب على غضب ناخته شو دي په غضب لپاس په غضب باندې ولل کافرین عذاب مهین او د کافرانو لپاره عذاب دې رسوا کوونکې و اذا قيل لهم کله چې اوویل شي دیتا امنو ایمان راوړي بما انزل الله په اسمان چې الله نازل کړل قالو نو وی دینو منو ایمان راوړل منګ ایمان راوړو منګا بما انزل علینا په اسمان چې نازل شي دي منګ تا ويكفرون بما وراءه انکار کوي دي دا غسنه چې علاوه داغي ندي او هو الحق حال دا چې دا حق دې مصدق لما معهم تصدیق کوونکی دا غسه چې دي سره دي فلم قل فلم تقتلون انبیاء الله د دې مخکینه خبره ایمان انکار هغه د دې د زیدن و عنادنو دلته کې بیان کوي نو بیان سره د ضد د وجنه د عناد د وجنه کوي ويكفرون بما وراءه نو دی وی منګه د خپل منو پر دې نه منو خپل پیغمبر منو د دین علاوه چې نور پیغمبران دې منګه نه منو وي او منګ ته حکم داده رستو راضی چې منای با نو ټول و منای ها تشریعی طور باندې یو پیغمبري داغت په شریعت باندې بسړه رواني نو منګ وا 1,40,000 زیات کم پیغمبران دي ټول منګ منو د الله حق پیغمبرانو راغلو خپل دور کې خپل مسله بیان کړل دی وینا منګ نور نه منو ويكفرون بما وراءه وهو الحق حال دا چې دا حق ده تصدیق کوونکی دا سي د سرو قل فلم تقتلون انبیاء الله نو ته وای تاسو چې خپل منل نه خپل ولی وجل فلم تقتلون انبیاء الله نو ولی وجل تاسو انبیاء د الله من قبل دینه مخکې ان کنتم مؤمنین کې مؤمنان پس چې تاسو تنازل شيری پاغي باندې تاسو ایمان یې نو تاسو هغه پیغمبران ولی وجل ولقد جاءكم موسی بالبينات دې زنا خطاب دې شپغم او پدې کې خلاصه د ما سبق دا مخکې چې کوم ستیر شو داغه خلاصه ذکر کړي ولقد جاءكم موسی بالبينات یقینا غلو تاسو موسی علی السلام په واضح دلایل باندې ثم تخذتم الاجل بیاونو تاسو خلره په عبادت باندې من بعد رستو درات لو داغنا وانتم ظالمون او تاسو وی ظلم کوونکی موسی علی السلام راغه خبره تاسو ذکر کړه معجزه راوړې بیان نه کړیو بینات رستو وی نه وی سورۃ اعراف کې داغه تذکرہ راځي یوصل وکي بیا یوصل دیرشم کې یوصل سرور دیرشم کې خبر برازي نو موسی علی السلام راغله واضح دلایل راوړیو او بیا تاسو د هغه باوجود د سخی باتې شروع کو وانتم ظالمون او تاسو وی ظلم کوونکی شرک کوونکی بل خبره دا سیوا و اذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور کله چې وعده واغ سمګ تاسو نه او چت کو منګه په تاسو باندې کوه تولا را خذوماتینا کوم بقوتن او منګه چې واخلې اج درکړې منګه تاسو له طاقت باندې کم څه چې تاسو له درکړې شوی دي دا په طاقت باندې پاغي باندې عمل وکي واسمعوا واوري قبولي کوي قالوا سمعنا دی منګ واوري دوا سینا منګه نه فرمانی وکړه واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم او اس کول شی دې پدی باندې پزړو د دې کې محبت دسقي قل بسما مرکم به ایمان حکومت هوا ډیر بد دی اس چې حکم کې تاسو په هغه باندې ایمان تاسو ان کنتم مؤمنین کې تاسو مؤمنان که تاسو مؤمنان نو دا ډیر بد ایمان دی ښا چې تاسو هغه داسې خبره د سخی د عبادت خبره ته کوي او د نافرمانی خبره ته کوي قل ان كانت لكم الدار الاخره بل وتوي کچری تاسو د پاره کور د اخرت دی موږ ته باور نه راسي چې ور نه راسي ور جهنم ته نه ځي نو بیا خو ځان لا
مرګ وغواړئ جو جنت ته ولاړ شئ مزې به کوئ نو قل ان كانت لكم الدار الاخره وتوا کچری استاسو لپاره کور د آخرت عند الله د الله په نسبت خالصتا یوازې استاسو به من دون الناس د نور خلقنا نور خلق به جنت ته نزي او تاسو به زی فتمنوا الموت ناسان خبر دادا مرګ وغواړئ تمنا د مرګ کوي ان کنتم صادقین کې رښتونی ولا يتمنوه چری بدی تمنا د مرګونه کی ابدن همیشه د پاره بما قدمت ایدیهم په سبب دا چې مخکې لګلی لاسونو د دي والله علیم بالظالمین الله دې په ظالمانو باندې دا ولې وې دا زکا چې ولا تجدنهم احرس الناس علی حیا خامخا مومه بت دی لرا زیاد هرس کوونکی د خلقنا په ژوند دنیوي ومن الذين اشركوا دا کسان چې شرک کړل چا چې شرک کړل د هغې نه هم هغې مشرکان خلق او دا کافران دی زیاد حرسناک دی یود احدهم لو يعمر الف سنه پس یې په ژوند دنیوي باندې غواړي هر یو د دینا لو يعمر الف سنه چې کاش عمر ورکړه شي د زر کالا وما هو بمزحزح من العذاب او نه به دا عمر خلاصون کې دلرا بچکون کې دلرا د عذاب نه ایو عمر کدل عمر ورکړی شي زر کالا که زر کالا عمر شي خدا عذاب د جهنم نه بخلاص نشي په عمر باندې عذاب د جهنم نه که خلاصيږي نو په ایمان بخلاصيږي په عمل صالح بخلاصيږي والله بصیر بما يعملون الله لیدونکو په اسمان داخله کی کوي دیزه پوره اولنې حصہ سر ته ورسېدا دویمه حصہ دیزه نه شروع کیږي د رسالت دیزه نه اثبات د رسالت په رسالت باندې د خلکو نه شبهاتو شبهه هغه داسې نه دي چې هغه د پیغمبر په ذات باندې صداق راولي بلکې دا د خلکو د ناپوهۍ د وجنه سبازي اعتراضات دي داغه جوابونه کوي اولنې اعتراض پدې ځکه قل من کان عدو لجبريل سر ذکر کوي دی وی منګه تا نه منو ولې زګه چې تابانه وਹੀ راوړي جبريل عليه السلام او جبريل عليه السلام زمونږ د پلار